زما نوم کاترین دی، زه د جرمني نه یم او مخکې موږ دلته په پېښور کې 13 کال ژوند کړی دی او موږ چې دلته راغلي یو 3 ورځې نه وروسته ما وویل چې زه همیشه غواړم چې دلته اوسېږم ولې چې زما ډېر خوښ و دلته ژوند او زما یېره و چې آینده کې پکار وي چې زه چې بوډا شم زما خاوند چې بوډا شي چې موږ واپس تلل پکار هم و او بیا زموږ ماشومان چې لوی شو او سکول ختم شوی دی بیا موږ واپس تللی یو او دا ډېر غمجن وخت و چې موږ بیا په جهاز کې ناست و ما ټول جهاز ته زما خپل ژړا نه ډوب کړی دی او سټیوارډس راغله او بیا ډېر کوشش کړی چې ما ته څنګه حوصله راکوي هغه ما ته وویل چې زه تا سره به څه کوم څنګه به تاسو لیدر کوم بیا ما ورته وویل چې زما خپل کور زما خپل کشمیر منللی شو او زما حوصله هیڅ بیخي نه کېږي ما پښتو مینه سره زده کړی دی او هم پښتو ژبه او جرمن ژبه خپلوان دي او ښه لږ نږدې دي او زما ډېر خوښ دي نو بیا ما زده کړی دی زموږ ماشومان وکوټې و یو ماشوم موږ سره و او دا ما سره زده کړی دی ماشومان هم لږ ستاسو کلچر د جرمني او د پښتنو کلچر دواړه خو به ډېر زیات ډیفرنټ وي لږ فرق خو شته خو ډېر هم نه امریکایان زه وایم چې د پښتون رواج نه لږ مختلف دي لکه ډېر زیات مختلف دي او زموږ چې موږ څنګه خوشحالي کوو موږ څنګه ټوکې وایو چې موږ څنګه میلمستیا کوو دا لږ یو شانوالی دی او هم د زړه ژبه د جرمني او د زړه ژبه د پښتون یو شانوالی دی او زما ډېر خوښ دی کلچر بالکل ډیفرنټ نو په پېښور کې دلته پرده زیات دی او زه خو وایم چې په زړه پرده هم ډېر زیات خامخا پکار دي په جرمني کې دومره پرده نشته خو ډېر ضرور دی چې موږ په خپله ساتو پېښور کې مو کومې ښې خبرې په دې 14 کاله کې ولیدلې چې هغه تاسو وایي چې په دنیا کې په ښو خبرو کې شمېرېږي هغه څه دي زه دلته حیران شمه چې ما پښتانه سره څنګه خبره کولی او کېدای شي موږ هم کله لږ تیز خبره کولی چې دا زما فکر دی دا زما فکر دی دا زما سوچونه دي بیا د خبره نه وروسته پښتانه ما ته همیشه وویل چې خفه نه یې شوې که څه نه خفه شوې وي ما معاف کړه بیا ما هم داسې ورته ووایي چې موږ دواړه یو بل معاف کړی دی بس بیا موږ جدا شو او همیشه موږ ملګرتیا موږ سره وو دا زما خوښ دی پښتنو کې او ډېر کوم څیزونه دلته کې داسې دي چې هغه میندو ته تاسو سجیسټ کوئ مشوره ورکوئ پلارانو ته خلکو ته چې هغه دلته کې ټیک نه دي او هغه ټیک کول پکار دي اکثره ما ډېر ښه څیزونه هم لیدلي چې میندې ماشومان ته عزت ښایي یا هم نیا او نیکه ماشومان ته عزت ښوولی وو او دوی خپل ماشومان ته وویل چې زما لاس داسې پاپیر راکړه چې زه راغلم دا ډېر ښه وو خو کله ما هم لیدلی چې میندې خپل ماشومان ته وایي چې د سپي زویه د لیونۍ په دې زما زړه خفه شو چې ولې داسې وایي موږ باید هم ماشومان چې اوراني کوي موږ باید ورته وایو چې ته ښه ماشوم یې نور به هم زده کوې حوصله ورته ورکوو نتیجه خامخا ورکوو خو مینې سره نتیجه ورکوو خو بد خبره چې موږ ورته نه کوو ولې چې بیا ماشومان ته داسې هم یو بل ته وایي پښتو مو څومره وخت کې زده کړې وه او چا پکې در سره مدد کړو پښتو د مینې سره زر زده کېږي او ما خپل خاوند سره زه ناست وم استاد راغو او ما هم زموږ ګاونډیان وو او دوی ما ته خامخا ښوولي وو 1 2 3 یا پیاز پوزه دا څیزونه دوی ما ته وویلي دي او بیا ما زده کړی دي د پېښور کوم بازارونه مو خوښ دي یا نومونه یې درته یاد دي زما ډېر خوښ و بوټ بازار ښه څیزونه میلاویږي سبزي بله به تللې ناوټیا بازار ته زه تللی یم او دا هم ماله جړه راځي زه په دې څیزو نه باندې فکر کوم سره بازار هم ښه دی کاخانو بازار ښه دی ټول بازارونه ډېر خوند کوي او زما خوښ هم و چې اندازه لګوم چې څه شی څو په څو دي او چې بس بیا د دوکاندار سره داسې مشوره کوم چې نه ما ته لږ اذان که دا زما ډېر شوق دی ځان سره به څه وړئ جرمني ته چې موږ اوس ځو
زما ماشومان ما پوښتنه کړې چې تاسو ته به څه راولم او زما زوی داود هغه و چې د پېښوري چپلي راوله او زما لور یو صدر وغوښته او ما ټول ماشومان یو سټینډ دې لپاره سټینډ اخیستلی دی چې خپل کتاب پکې اچولی شي چې لږ عزت کېږي دا ما راولی دی خاوند دپاره مشوره کوم اوس نه پوهېږم چې دې ته به څه راولم جرمني ته چې کله لاړې د پېښور به مو خبرې هلته کې کولې خلکو ته خامخا چې د زړه د څه نه ډک دی خولې به بهیږي خامخا ډېر ښه تاسو پکې شاعري مې زده کړې ډېره مننه زما نوم کاترین دی او زه د جرمني نه یم او دلته ما 13 کال ابادي کړی یم دلته زه زما جرمني How was your experience? Tell me in Pashto. How did you learn Pashto? مونږ ډېر وخت مخکې دلته راغلي یو او زما ډېر شوق و چې پښتو زده کوم ځکه چې دا زما ژبه سره ډېر نږدې دی زه چې په جهاز کې ناست وم ما ټول جهاز د خپل ژړا نه ډوب کړی دی او دا ډېر افسوس وخت و مانه ورک شوم زما هر شی مانه ورک شو زما کشمیر نه مانه لرې شو او زما حوصله بس ختم شوې دی